چې په کټ کې یو ناروغه بچی په ډیره سخته یو غوښتنه وکړي. بابا زما غوښې تړه شوي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری انیب خان. نننۍ ویډیو ډیره اهم او ضروری ویډیو ده. ویډیو د سره سکیپ کوئ ما ویډیو د سره برابر وګورئ. موجوده حالاتو په باره کې ده چې دی وخت کم حالات چلیږي، کوم مهنګایي ده. نو درمان صاحب د یو شاعر خوا ته تللی دی. نو دا شاعر څه وایي راځئ تاسو یې ګورئ، زه به یې ګورم. راځم د دغه نه پس چېرته ځیم. ما سره اوسئ. رحمان صاحب نظم مې لیکلی دی، عنوان یې دی مزدور. ارشاد یو ډېر بېوسه او بېڅوکه مزدور چې د دیاړۍ نه ستړی کور ته راشي، ماشومه لور په منډه منډه ورشي، د پلار د دواړو خپو نه غېږه ته وکړي. دغه بېوسه دغه ستړی مزدور دغه ماشومه کړي سینې ته جوخته، په زړه کې غلی شانتې سوچ وکړي کاش چې دې لور له مې بنګړي راوړی. دغه منظر یې لا په سترګو کې وي چې کور ودانه پرې اواز وکړي زما خبره درنه هېره شوه څه، ما درته نه وی چې غوړي ختم دي. په هم کې هم منګکان منډې وخي، د ګاونډیانو نه په جام راخلو. دغه بېوسه دغه ستړی مزدور د خپلې لور په ارمان خپې کېږدي. نو کور ودانې له نږدې ورشي، ورته څه ډېر په مایوسۍ ووایي په دې 500 د څه سره وړم، ټیک ته په دې به د بازار د غوړو یو وړه غوندې ګوتی راوړم. د دوکاندار هم قرضدار یمه، ممکنه نه ده که نور قرض راکړي. دوی لا په دې خبرو بحث کوي چې په کټ کې یو ناروغه بچی ډېره په سخته یو غوښتنه کوي. بابا زما غوښې ته زړه شوی دی. دغه بېوسه دغه ستړی مزدور د کور ودانې نه تپوس کوي خوښه دې نه چې په دې پیسو مونږ 4 واڼه څه داسې وخورو چې نه بنګړو ته ضرورت راشي، نه څوک هر وخت په سوال غواړي، نه څوک د غوښې ارماني پاتې شي، نه څوک مزدور په غرمو ځان وژني. زما مطلب باندې جوړ پوهه نه شوې، په دې پیسو باندې به زخر راوړو، سترګې به پټې کړو او به یې خورو. هلته به خپل الله ته سوال وکړو زما د قام د دروغجنو حکمران چې د ګرانۍ په اور کې مونږ سیزي، نو ښه به دا وي چې مونږ زخر وخورو. مننه درمان صاحب. ما د سترګې را ډکې کړې. ویډیو به تاسو کتلی وي چې په دې ویډیو کې ډېر حقیقت دی او ډېر یو ښایسته ویډیو جوړه کړې ده د موجوده حالاتو په باره کې چې دا کم حالات چلیږي. نو دې باره کې دغه ویډیو وه. اوس غواړم اجازت تر را روان پروګرام ګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.